نن په منګوره سرخار نشاط چوک کې د امیر تکال په حق کې یو احتجاج وشو چې پکې په ګڼ شمېر سیاسي مشرانو په شمول عام خلکو هم شرکت وکړو او صدارنګ یې وویل قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم زما حضورونو نن چې تاسو دا جذبه نما د خپل پښتون ورور د تفوس کولو جوګه شوی یې زه نن تاسو ته آفرین وایم په تاسو باندې زه نن ډېر زیات خوشحاله یم زه چې راتلم زه بیمار یم د 40 ورځو نه په کټ پروت یم خو چې دا ظلم ما لیدلی دی زما دې په خدای قسم یې که ما بېګا خوب کړی د دوی هغه ورور دی اکالي خو زما زوی دی اکالي نن ټول پاکستان وپېژندو د دې پولیس ګردۍ موږ بھرپور مزاحمت کوو ما تاسو سره خپل تعارف وکړو زما ظهور احمد نوم دی زه په مسلم لیګ نون سره تعلق ساتم خو زه چې کومې خبرې کوم دا زه د پارټۍ په بیس نه کوم دا د خپل غیرت په باره کې دشمنان دي بالکل دشمنان دي خو داسې کالې پیړۍ چې پکې که نه دې دا ټول پولیس فورس بدنام کړو موږ یې پیته دا ریکویسټ کوو چې د دې خلکو خلاف دې بھرپور مزاحمت هم وکړي او د دې بھرپور د دې تپوس وکړي د دې خلاف چې کومه په ایف آی آر کې کوم دغه درج کړي دي هغه د دې جرم نه دي هغه ایف آی آر دې صحیح کړي او کنسل په باره کې چې یو سړي دومره سزا ورکولی کېږي نو د یو سړي دومره بې عزتي چې شوې ده هغه له هم دغه شانې برسري عام سزا ورکول خرابه ده زه لږ ټیک نم نه ویم یو څو خبرې کوم ما د په لاره چا وی دا د یوث پروګرام دی ته بوډا سړی مزه ما یې مړه زه خو اوس هلک شوم ما خو د دې 63 سال پورې ما په 42 سال غلامي کړې ده د دې حکومت ما وی چې زه به کله ریټایر کېږم زما به کله دا خوله کولاویږي نن زما د خولې د کولاوېدو دا واده مې ده دا کسره زما واده ده تاسو سره ما د لارې په کوڅو په جنګ کې خپله وینه درته نه ده تویه کړې زما خپل خپلوان درته ما د رشتهدارۍ په جنګونو کې نه ده خو د قوم دپاره زما دا پاکه وینه هر وخت حاضره ده ننګیال د پاکستان انټرنیشنل هیومن رایټ صدر د ضلع سوات تاسو ته مخامخ یم ګرانو ملګرو موږ چې نن د کوم خبرې لپاره دلته راټول شیو کوم چې د امیر تکالي سره ظلم شي په الله مې د قسمې که زه هغه ویډیو کتلی شم ځکه هغه ما ته زما ورور ښکاري دا هغه بېغیرته قوم دی دا پرتوګ کمیس پې د طالبانو نه ویستی وو دا به په هغه 2008 په خدای قسم زه ټرانسپورټر یم موږ ته به یې ویل که کوټ پچته یې ولېږه خو موږ ولېږه چې وتښتو قتل کړی دی بدو کوم ایف آی آر یې پکار دي بدو دې 788 وشي دا د دهشتګردۍ نه یو خراب کار یې کړی دی دا د 302 نه یو غلط ظلم یې کړی دی د ټول انسانانو د مخې لکه تاسو ویډیو وکړه هغه معافي وغوښته بس دی پرېږدی معاف شو ته کوټ ته نه بیایې ته په ایف آی آر نه کې ته د تاڼې د عدالت جوړې ته د عدالت نه سوا زور اورې د دې مطلب خو دا شو چې دو عدالت نه مني نو چې عدالت نه مني زما دلته وکیلان مشران ولاړ دي هغه به رامانه خبرې قانون مالک وایي پر چې ما هغه ایف آی آر وکتو دا ایف آی آر یاسې ګپ لګولی وزیر اعلی صاحب ته بېګا ما په یو طرف باندې سوال جواب وکړو چې وزیر اعلی صاحب ته زموږ د سواتې د ټول پښتنو نظر پتا دی که د پي ټي آی خو بیا هم زموږ د سواتې زموږ مشر یې زه تا د خواست کوم وزیر اعلی صاحب چې د ټول پښتنو دا شملسته په لاس کې ده دا دې پښتنو ته بشرغه البته که دا دې وسر نه کړه قرآن مې دا خلک به ټول خلک به زموږ د سواتیان دا کنسل کوي چې دا سره څه قوم نه دی موږ له مشري په لاس کې راغله نو چې دا مشري انشاءالله ما د امید هم دا دی چې دوی له سخترینه سزا ورکولی کېږي او که ور نه کړی شوه نو دا مې راسره واده ده او تاسو به راسره مې واده کوئ چې هر ټایم هر چا کار وکړو پارټۍ ته به نه ګورو کس ته به نه ګورو دا د عوامي مسله نه د پارټیانو مسله نه ده چې هر چا کار وکړو په نیمه شپه به ولم راوځو
دلته به هم راوځو په مردان کې ولم راوځو په کور کې ولم راوځو د قوم واکداره زه خو تاڼه چې دی هغه خپل محافظ ګڼم پولیس خپل محافظ ګڼم ما خو دا نه وي چې زما پولیس په زما د جامې وباسي کته وې چې په کنځلو باندې دومره سخته سزا میلاویږي نو راشه په پارلیمنټ کې روزانه غوبل جوړي یو بل کنځله کېږي ته هغوی له سزا ورکړې راشه په پنجاب کې کمې کمې نه کېږي ته هغوی له سزا ورکړې خو زما د قوم یو بچه یو غریب چې هغه د حالاتو د وجې ټرچر شو د حالاتو د وجې بېروزګاره شو هغه په نشه کولو باندې مجبوره شو او د نشې په حالت کې خو مړه قتل هم موافق دی که هغه کنځل وکړو د هغې ولې تا سزا ورکړه هغه موافق وغوښته خو ته بیا دونه زورور وې چې تا د هغې باوجود د هغه نه کپړې وویستې او بیا دې په سوشل میډیا باندې شو کو نو زه تا له کم رقم درکړم که زه تا له شیطان رقم درکړم هغه به تا کم دی که زه تا له کافر رقم درکړم هغه به تا کم دی که زه تا له خنزیر لفظ درکړم هغه به تا کم دی عزتمند مشرانو انشاءالله دغه شاته پختاره متحد کېږو د خپل ورور د امیر دا د هغه مور نه ده کنځلې شوي دا د هغه خور نه ده کنځلې شوي دا زموږ میندې خویندې ده کنځلې دي او وزیر اعلی صاحب ته هم چې وزیر اعلی صاحب نور موږ په سسپینډ کولو باندې مه غولوه دا سړی به بالکل کور ته لېږې نوکرۍ نه به یې ختمې سزا به ورله ورکړې جیل ته به یې لېږې سزا به یې ورله ورکړې او څنګه چې د امیر نه کپړې ایستې دغه شان کپړې به ترې وباسو او نور به موږ ته یې معاف کوو पुलिस की गुंडागर्दी ना मंजूर ना मंजूर पुलिस की गुंडागर्दी ना मंजूर ना मंजूर ये د سید اکبر شاسی رانا چې هغه ته پانچی ورکړی کېږي په حالات کې د 110 ګرامو په چرسو کې درېیمه واقعه د امیر ته کالي راځي څلورمه واقعه د عرفان الله استاد صاحب راځي چې یو د قوم معمار دا ظالمان دا قتلی او دا وایي چې دا دهشتګرد دي زه د نن دا تپوس کوم د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی نه او د وزیر اعظم نه تپوس کوم چې وزیر اعظم صاحب تا خو د مدینې د ریاست دعوه کړې وه تا خو د ظلم خلاف او تا خو د ظالم خلاف د سزا او د جزا باندې کړې وه څه شو ستا هغه انصاف او نن دا خبره کومه دا ټکنیکل خبره ده چې یو اف آی آر کړی دی په یو تانهدار او په دوه سپایانو باندې په دې کې ایس پي بابر ظهور شریک دی په دې کې ډي ایس پي سرکل شریک دی په دې کې د کتوت ایسیچو شریک دی په دې کې د تاکال ایسیچو شریک دی او دا وایي چې ما سسپینډ کړو دا تا په ټوټۍ باندې ولېږل دا تا د خوشحالۍ لپاره ولېږل په دې کې زه دا مطالبه کوم د ګورنمنټ نه دا مطالبه کومه چې پولیس فریق جوړ کړي جوډیشل کمیشن دې جوړ شي د های کورټ د جج په سربراهۍ کې او پولیس دې په دې کې فریق جوړ شي ځکه چې په دې کې انکوایري پولیس کوي نو غل به د غل انکوایري څنګه کوي زه دې دا تپوس کوم دا مطالبه کوم او تاسو ټولو ته سلام پیش کوم او دا یې ورته وایم زه د جماعت اسلامي نمایندګي دلته کې کوم د ارګنایزر ته تاسو ټولو ته وایم چې په داسې مسلو کې جماعت اسلامي ستاسو په څنګ ولاړه ده د هر یو یونین کونسل نه به ځوانان راوځي او ستاسو سره به ولاړي د دې ظلم خلاف به اواز اوچتئ د دې جبر خلاف به اواز اوچتئ او دا یې ووایم چې خدای وبخښه ونه غولئ نن یې د امیر تکالي نه پرتوګ ویستو سبا به د سوات د هر یو ځوان نه پرتوګ وباسي دا خبره سبا په دام ده دا خبره سبا په ما هم ده دا خبره سبا په بل هم ده د دیو نن دیو ته موږ ودرېدو او نن موږ د دیو نه حساب وانغست نو د هر سړي پرتوګ په ګوتانه کې ویستی کېږي زما تاسو ټولو ته عرض دا دی چې تر هغې پورې ودرېږئ تر څو پورې چې د دې خلاف جوډیشل انکوایري نه شوي دیو ټرمینیټ شوي نه ځکه چې نوره دوکه ده نور فریب دی ډېره زیاته مهرباني السلام علیکم من په سوشل میډیا باندې هغه ولیدو من د هغې په شدید الفاظ کې مذمت کوم بل دا خبره کوم چې پرون به تاسو لیدلي زه دا یو پیغام کوم چې د پنجاب میډیا کې څومره ده چې په پنجاب کې یو واقع وشي ظلم زبردستی وشي هم زموږ پاکستانی دی
خو چې د پښتون سره ظلم وشي نو ما سوای د مشرق نیوز نه علاوه یو چینل هغه نه ښایي یو خبره ده په پیسو اغستې دي پنجاب پاکستان نه دی چې کله د سخت دور راشي نو دا پښتون لګیا ستا پاکستان بچ گئی او چې د راحت دوري د واهنې دوري د فنډونو دوري نو هغې باندې بیا پنجاب مزې کوي موږ د دې هم ډېر زیات پر زور مذمت کوو خو دا یو خبر هم نن کولاو کوو چې زموږ دا جنګ چې نن موږ کم راوتي یو نو زموږ د پولیس فورس د ټول فورس سره جنګ نه دی زموږ د هغه کالي پیړیو سره جنګ دی چې کم دا پولیس هم بدناموي او دا په تاریخ کې په خیبر پښتونخوا کې اولنۍ واقعه ده چې نن زموږ د پښتنو هغه بېعزتي وشوه زه د سیم زموږ سیم مخابه سیم د صوبې راتلو اوس د تحصیلي مټې سیم راغلی دی زه د هغه تحصیلي مټې سیم ته وایم چې ستا یو مذمت په دې باندې نشته ستا چې کوم اف آی آر په پولیسو باندې کړی دی هغه بالکل غیر تسلی بخش دي کم ایس ایچ او چې دا واقع کې شامل دی شهریار هغه د پورې دور په هغه باندې سخت ترین اف آی آر وشي آی جی کے پی کې دی پورې دور استعفا ورکړي زما عزتمندو دغه شانتې به موږ ټول لا یو ځای کېږو بغیر د پارټو نه دا د سوات قام ولاړ دی په دې کې موږ یو پارټي هم نه یو سیاست به په خپل ځای کوو چې د قوم خبره راځي نو به د قوم سره یو ځای ولاړ یو په دې شعر باندې اجازت غواړم وایي من په رضا هر څه منو د چا غوسې نه منو من په رضا هر څه منو د چا غوسې نه منو زموږ په خپله سترګې سرې دي سترګې سرې